یو داسې ړوند فقیر چې خلکو به د ده سره خپل امانتونه ایښودل. د دې په وجه باندې د ده سره دومره دولت جمع شو چې په هغې باندې پوره سلطنت اخیستی کیدی شو. خو د سوچ خبره دا ده چې آیا دی به دا امانتونه سنبال کی یا نه. د بغداد ښار د خپل رونق او رش په وجه باندې په پوره دنیا کې مشهور و. دې ته به د لرې لرې ملکونو نه تاجران راتلل، سونا، چاندي، ریشم او چې څه به ورته ضرورت و هغه به یې اغوستل. د مالدارو خلکو ګوډې به چې په دغه ځای باندې تېرېدې نو یو دوړه به یې کوله، خو د غریبانانو آهونه به په دغه ښار کې چا هم نه اورېده. د دغه ښار په یو زړه کونه کې د یوې ونې لاندې به یو ړوند بوډا فقیر کېناستو. د ده نوم بابا نورالدین و. د ده سترګې خو بېنوره وې، خو په چهره باندې یو عجیبه غوندې سکون و. د ده کپړې دومره زړې وې چې د کپړو نه زیات به پکې پیوندونه ښکارېده. دی به د سهار نه تر ماښامه پورې په دغه ځای کې ناست و، خو چېرته به یې هم د چا نه سوال نه کو. که چا به په خپله مرضۍ ورلسه ورکړه نو هغه ته به یې دعا وکړه. خو د حیرت خبره دا وه چې د بازار خلکو به ده ته پاگل نه بلکې ایمانداره وې. کله به چې هم دکانداران مونځ له تله نو خپل قیمتي سامان به یې د دې فقیر سره کېښودو. دو ته دا یقین و چې دی نه تښتي او نه بېماني کوي. خو افسوس چې په ده خو به بروسه هر سړی کوله، خو د روټۍ خیال به ورله شا هم نه ساتلو. یوه ورځ د بغداد بادشاه سلطان جلال الدین خپله حلیه بدله کړه او د خپل رعایه حالت معلومولو دپاره راووتو. ده د یو عام سړي لباس واچولو. دی ګرځېده نو په نورالدین بابا باندې نظر ولګېده. په دغه وخت کې یو امیر سوداګر د ده خواته راغی، یوه تیلی ورسره کېښوده او وی چې بابا د دې خیال ساته. بابا ورته ووی چې صحیح ده. بیا لږ وخت وروستو هغه تاجر دوباره راغی، خپله تیلی واغسته او د خاموشۍ سره د دغه ځای نه لاړو او شکریه یې ورله هم ادا نه کړه. او بابا نورالدین د خاموشۍ سره ناست و. دا منظر چې سلطان ولیدو نو خفه شو او سوچ یې کو چې دنیا څومره مطلبي ده. خلک د ده نه صرف خپل فایده اخلي، خو د ده د خوراک څښاک غم څوک هم نه کوي. د سلطان په ذهن کې یو خیال راغی چې ولې نه د دې ړوند فقیر اصل امتحان واغستی شي. سلطان ورو د نورالدین بابا خواته لاړو او یو د ستړي شوي مسافر په شان آواز یې وکړو، السلام علیکم بابا جی. بابا نورالدین سر اوچت که او وی وعلیکم سلام بچې، ته څوک یې؟ ستا په آواز کې د پردیس ستړتیا ده. سلطان د یو ستړي مسافر په شان د بابا سره کېناسته او وی بابا زه د ډېر لرې ملک نه راغلی یم او زه حج لزم. ما سره ډېر قیمتي سامان دی او زه یریږم چې هسې نه په لاره کې مې څوک لوټ نه کړي. خلکو ما ته ووی چې دی ډېر زیات ایمانداره دی. نو بابا ورته په خندا کې ووی چې بچې خلک خو ګټې ته هم خدای وایي، خو زه خو بیا هم یو ړوند فقیر یم. سلطان د خپل ترخ نه یوه تیلی راوباسله، په هغې کې ډېر ناشنا او قیمتي کاڼي و او قیمت یې دومره و چې په هغې باندې پوره ښار اخیستی کېدو. سلطان بابا ته ووی چې بابا په دې کې داسې څه قیمتي څیز نشته، خو پخوانۍ ګټې او زما زاړه یادونه دي پکې چې زما دپاره ډېر قیمتي دي. دا به ته د ځان سره امانت کېدې. بابا نورالدین ووی چې دا قیمتي نه وې نو ته یې پخپله ولې نه وړې؟ سلطان ووی بابا لار ډېره اوږده ده او زما سره سامان ډېر زیات دی. بابا نورالدین هغه تیلی واغسته او په خپلو سیرو کپړو کې پټه کړه او وی چې صحیح ده بچې چې څو پورې زما ساګانې چلیږي او زه ژوندی یم نو ستا امانت به ما سره محفوظ وي. کله چې سلطان واپس تلو نو بابا ته یې ووی چې بابا خدای دې کړي که زه په 4 کالو کې راشم او یا په 10 کالو کې، خو ته به دا تیلی کولاوی نه. بابا وعده وکړه چې ستا امانت به تا ته هم داسې میلاویږي څنګه چې تا راکړی دی. سلطان د هغه ځای نه لاړو، خو ده ته پته وه چې ما د خپل سلطنت د ټولو نه قیمتي خزانه د یو بیکاري سره پرېښوده. خو اوس د ازمایش اصل وخت شروع کېدو والو. کله به چې هم د بابا نورالدین سترګې ولګېدې نو یو دم به پاڅېدو او زر به یې تیلی راواخېسته. دی به یېرېدو چې هسې نه زه وده شم او تیلی رانه څوک ونیسي. ورځې په هفتو او هفتې په میاشتو کې بدل شوې، موسمونه بدل شو او وخت تېرېدو. ګرمي راغله تېره شوه، سړزي راغله تېره شوه، خو هغه مسافر اوسه پورې واپس رانغو. د بازار خلکو به اوس بابا نورالدین ته په عجیبه نظر باندې کتل. خلکو به ده ته کاته چې بابا نورالدین د خپلو کپړو لاندې څه څیز پټوي. بیا څه شرارتي وړو به دې تنګول. یوه ورځ یو دکاندار د ده سره مذاق کول او وی چې ای بابا دا څه دی چې تا د خپلې کورتۍ لاندې پټ کړی دي؟ تا ته چېرته څه خزانه خو نه ده میلاو شوې؟ بابا نورالدین چې کله دا خبره واورېده نو ویرېده، خپل لاس یې په ملا باندې کېښودو او وی نه بچې دا خو د یو مسافر امانت دی چې د دې څه قیمت هم نشته. خلکو چې دا واورېده نو خاندل یې چې ګټې هم څوک د چا سره امانت ایږدي. بیا دغه شانتې وخت تېرېدو، 1 کال 2 کاله 3 کاله تېر شو، خو سلطان جلال الدین چې د مسافر په شکل کې راغلی و هغه اوسه پورې رانغی.
بابا نورالدین ډیر کمزوری شوی و، ملای ټیټه او لاسونه به یې رپېدل، خو په ژبه به هر وخت دا خبره وه چې هغه مسافر به راځي او ضرور به راځي. بیا اچانک په بغداد کې کات راغی، بارانونه نه کېده، فصلونه اوچ شو او د غنمو قیمتونو د اسمان سره خبرې کولې، او هغه خلک چې د بابا نورالدین سره به مدد کو نو د هغو سره هم څه پاتې نه شو. د بازار رونق ختم شو، مالدارانو د خپلو خزانو خولې بند کړې او د غریبانانو د نغري اور مړ شو. دا وخت د بابا نورالدین دپاره د قیامت نه کم نه و. پیله به د په ورځ کې څه ناڅه د خوراک دپاره میلاو شو، خو اوس به د دوه ورځې وږی ګرځېده او جسم به یې داسې ښکارېده لکه د هډوکو ډانچه. دی ډیر زیات کمزوری شو. یوه ډیره سخته د سړځۍ شپه وه او بابا نورالدین د هغه ونې لاندې ناست و. د 3 ورځو نه څه نه و خوړلي. په دغه وخت کې د بابا نورالدین په زړه کې یو خیال راغی. د ده لاس په تیلې کې دننه لاړو، نو ده دا محسوسه کړه چې په دې تیلې کې چې کمې ګټې پرتې دي نو دا ډېرې تیرې دي. په دې وخت کې د ده په ذهن کې شیطان یې وسوسه واچوله چې نورالدین ولې وږی ته ګیمرې، که د دې تیلې نه دې څه راواخیسته نو کیدای شي چې ستا زندګي بد شي او څه پته چې هغه مسافر اډورانه شي. د بابا رپېدلي لاسونه د هغه تیلې خولې ته ورسېده. لوږې ورته وی چې تیلې کولاو که، خو ضمیر ورته وی چې نه. یو وخته پورې ده سوچ کو چې واقعي که په دې کې خزانه نو زه خو خپله زندګي بدلولی شم. د دغه تیلې په خپله غېږه کې کېښوده او ورو ورو یې کولاوله، خو چې څنګه هغه تیلې کولاوېدو واله وه نو ده د هغه مسافر اواز په یاد راغی: بابا دا تیلې به چېرته هم نه کولاوئ، په دې کې زما امانت دی. بابا نورالدین خپل لاسونه یو دم شاته کړل، د سترګو نه یې اوښکې راغلې او په ژړا باندې هغه تیلې بیا مضبوطه وتړله او وی چې نه، زه غل نه یم. خدای دې کې چې زه د لوږې تندې نه مړ ولې نشم. زه به په امانت کې خیانت نه کوم. ما د هغه مسافر سره واده کړې ده، که دې 10 کاله بعد هم راشي خو زه به ورته امانت واپس کوم. ده خو د صبر ګوټو کو او غلی شو، خو دا ورته پته نه وه چې اصل امتحان خو پاتې دی. قات یو مرګ جوړ شوی د بغداد په ګلو کې د لوږې راج و. بابا نورالدین د ګرځېدو هم پاتې نه شو. یوه ورځ یو دکاندار دی ووهه او وی چې ای بوډا، دلته نه خپل د مانوس شکل پناه که، ستا شکل چې خلک ویني نو دلته بیا سودا له نه راځي. بابا نورالدین د ډېرې لوږې د لاسه خبرې هم نشوي کولی، خو په زور زور یې ځان د هغه ځای نه راوباسلو او د ښار نه بار په یو کندر کې پاتې کېدو، چېرته چې نه چتو او نه دیوالونه، بس ګټې او سپیو. د به ګرمي او سړځي هم په دغه ویران کندر کې تیروله او د دې تیلې خیال به د ځان نه زیات ساتلو. یوه ورځ دغه ځای ته ډاکوان راغلل چې وایي کاته چې دې بوډا سړي په خپل املا باندې لاس ایښی دی او لرې کوي نه. نو دو سوچ کو چې د دې سړي سبا ضرور څه ناڅه مالي. یو ډاکو وی چې ای بوډا، ستا سره چې هر څه نو راوباسه. بابا غلی غوندې ووی چې ما سره څه هم نشته، بس د یو مسافر امانت دی. خو دې ډاکوانو په نورالدین بابا باندې یقین ونه کړ. دو نورالدین بابا ووهله، پلتو، سکونو او کپړې ورله وشلولې، خو بابا نورالدین د یو زخمی شیر په شان وهل خوړل او په هغه تیلې باندې له پاسه سملاسته او په چغه باندې ووی که تاسو ما مړ هم کوئ خو دا تیلې به زه تاسو له در نه کم، ولې چې دا زما نه ده، دا د چا امانت دی. ډاکوانو بابا نورالدین ډیر ووهه او هر قسم کوشش یې وکړو، خو چې کله یې وکاته چې دا بوډا سړی تیلې نه پرېږدي نو په هغه تیلې باندې لاس ووهه. داسې معلومېده چې په دې کې ګټې پرتې دي. نو هغه ډاکوانو دغه تیلې پرېښوده او لاړه. بابا نورالدین چې هر اندام یې درد کو په هغه ځای کې پروت و. تیلې ښکل کړه، اسمان طرف ته یې وکاته او وی چې ای زما خدایه، ستا ډېر شکر دی چې ما د یو مسافر امانت بچ کړ. وخت دغه شانتې تېرېدو، 5 کاله تېر شو. اوس بابا نورالدین انسان کم او ژوندی لاش زیات ښکارېدو. خلکو به دی پیژندو هم نه. بابا نورالدین به د ځان سره خبرې کولې چې هغه به راځي او ضرور به راځي. خلکو به چې د ده خبرې واورېدې نو خندل به یې چې ای بوډا، څوک به راځي، ستا خو ستاګانې هم په وتو دي. خو بابا نورالدین ته دا پته نه وه چې زما امتحان به کله ختمیږي. هغه مسافر چې خپل امانت یې 15 کاله مخکې پرېښودی و، هغه اوس بغداد ته بیا واپس راغی. آیا سلطان نورالدین ته به هغه بوډا ړوند فقیر یادي او یا نه؟ او که چېرته یادي ورته نو هغه به بابا نورالدین چې صرف د هډوکو ډانچه وه وبه یې پېژني. 15 کاله بعد چې نورالدین د حج او د نورو کارونو نه فارغه شو نو راغی. ښار لکه د ناوې په شان سجاو شوی و. خلکو خوشحالیانې مناوولې او د خپل بادشاه انتظار یې کو. خو د دې شور په منځ کې د سلطان زړه بېچینه و. ده ته هغه واده یاده وه او هغه ړوند فقیر ورته یاد و. کله چې محل ته داخل شو نو د خپل وزیر نه یې تپوس وکړو چې د ښار حالات څنګه دي. وزیر سر ښکته کړه او د ادب سره یې وویل چې بادشاه سلامت، د ښار حالات ډیر زیات خراب دي. په دې وړومبو ورځو کې په ښار کې کات راغلی و، ډیر خلک مړه شو او د ډیرو کورونه وران شو. دا چې سلطان واورېده نو ډیر خفه شو او مخې ته یې د بابا نورالدین چهره مخامخ راله او سوچ یې کو چې هغه بوډا فقیر به ژوندی او که نه.
سلطان بیا خپله حلیه بدل کړه او د محل په دروازه باندې بهر ووته د بازار رونقونه خو بیا واپس راغلل خو د سلطان نظرونو هغه پخوانی ونه لټوله کله چې دی هغه ځای ته ورسېده نو هغه ځای خالی و او هلته بل سړی ناست و چې فروټ یې خرڅول سلطان د هغه سړي نه تپوس وکړو چې دلته به یو بوډا ړوند فقیر کېناست و دوکاندار ورته جواب ورکړ چې هغه لیونی بوډا هغه خو کله دلته نه غایب شوی دی په کات کې ډېر شي خلک مړه نو کېدای شي هغه به کې مړ شوی ما مخکې اورېدی و چې هغه د ښار نه بار په یو کندر کې اوسېږي څه پته هغه په هغه ځای کې مړي سلطان څه هم ونه وی او هغه کندر طرف ته یې منډه کړه د سلطان زړه په زوره زوره درزېده دی په یوې خبره باندې ډېر یېرېده چې هسې نه زما د امانت په وجه باندې هغه چا وجلی نه سلطان چې څنګه کندر ته داخل شو نو دی خاموشۍ او بدبوی ګیر کړ دی یو اواز وکړو او د بابا نورالدین نوم یې واغسته خو ده د څه جواب هم رانلی دی چې لږ مخکې لاړو نو د کپړو یو پنډوکې ده ته په نظر رالو دی چې کله نږدې لاړه او ویې کاته نو د سلطان د خپو نه ځمکه وتښتېده ولې چې هغه انسان نه د هډوکو ډانچه ښکارېده ولې چې هغه په بدن باندې غوښه بالکل په نظر نه راتله کپړې شلېدلې ږیره او ویښته د خاورو نه ډک او ساګانې رو رو اغستې خو د حیرت خبره دا وه چې په دې بېهوشۍ کې هم هغه تیلې په دواړه لاسه باندې مضبوطه نیولې وه د سلطان د سترګو نه اوښکې روانې شوې دی بابا نورالدین ته ښکته شو او وی بابا او د سترګو نه یې اوښکې بهېدې بابا نورالدین په ډېر مشکله سره شونډې وخوځولې او وی څوک سلطان ورته په غوږ کې ووی چې بابا زه هغه مسافر یم زه راغلی یم خپل امانت اغستو دپاره ده چې کله دا خبره واورېده نو لکه دی چې مړ ژوندی شي او په چهره باندې خوشحالي راغله ده په خپلو رپېدلو لاسونو باندې سلطان ونیسه او وی ته راغلې دا زما یقینو چې ته به ضرور راځې خلکو به وی چې هغه مسافر مړ بیا بابا نورالدین د هغه تیلې کولاولو کوشش کو خو هغه نه کولاوېده د ده لاسونه رپېده ده ووی بچی زما لاسونه او ګوتې اوس کار نه کوي ته په خپله دا وګوره ما نه ده کولاو کړې ما ستا په امانت کې خیانت نه دی کړی ما ستا واده نه ده ماته کړې دا چې سلطان واورېده نو ډېر زیات حیران شو سلطان هغه تیلې کولاو کړه نو هغه د خولو لمده وه سلطان خپل ضمیر ملامته کو چې یو بادشاه د فقیر څنګه دومره سخت امتحان اغستی شي بابا په خپلو لاسونو کې تیلې راواغسته او سلطان له ورکړه دا یو تیلې نه بلکې د وفادارۍ او ایماندارۍ هغه مثال و چې تاریخ یې ګواه سلطان چې وکاته چې د بابا ساه بار بار بندیږي نو د بابا په غېږ کې واغسته او وی همت وکړه بابا ستا امتحان ختم شو سلطان دی محل ته یوړو کله چې وزیرانو دی وکوت نو حیران پاتې شو چې سلطان یو ګنده بیکاري په غېږ کې اغستی دی وزیر مخکې راغی او وی حضور مالی راکه خو سلطان په غوسه کې ووی خبردار که ته د چا لاس ولګو دی یو عام فقیر نه دی دا زما خاص میلمه دی فورا حکیمان راوغوښتی شو بابا نورالدین یې ولمبو او نوې کپړې ورته واچولې او په بستر باندې واچو دی د 2 ورځو پورې بېهوش او سلطان به د ده سره ناست و په 3مه ورځ باندې بابا نورالدین رو رو سترګې کولاو کړې ده ته خوشبو محسوسه شوه او نرم بستر نو دی ویرېده او پاسېد د ده لاسونه فورا د خپل املا غاړې ته لاړه چې زما تیلی زما امانت او هغه مسافر کم ځای دی سلطان فورا د ده لاسونه ونیسل بې فکره شه بابا ستا امانت زما سره محفوظ دی بابا نورالدین د ده اواز وپېژنده او وی چې هغه مسافر تی بابا نورالدین ویرېده او وی چې دا زه کوم ځای یم زه چېرته مړ شوی خو نه یم سلطان ووی نه بابا ته ژوندی دا د بغداد د شاهي محل دی بابا نورالدین ووی زه او په شاهي محل کې او ته خو مسافر وې سلطان ورته ووی بابا زه مسافر نه یم زه بادشاه یم بابا نورالدین چې دا خبره واورېده نو په رپېدو شو او د بسترې نه راکوزېدو بادشاه سلامت زما نه څه خطا شوې ده ما خو ستا د امانت ډېر زیات حفاظت کړی دی سلطان دې منع که او ښه په اطمینان سره یې کښېنو او وی نه بابا معافي ماله غوښتل پکار دي ما تا ته دروغ ووی ستا سره مې دوکه وکړه په هغې تیلې کې ګټې نه وې نو بابا حیران شو او وی چې ګټې پکې نه وي نو په هغې کې څه وزیر یو خالی تال راوړو سلطان تیلې راواغسته او د بابا په لاسونو کې ورکړه او وی چې دا تیلې کولاو کا او وګوره چې تا 15 کاله د څه حفاظت کړی دی بابا نورالدین رو رو هغه تیلې کولاو کړه څنګه چې تیلې کولاو شوه نو په کمره کې یو عجیبه رڼا خوره شوه او ښایسته او ناشنا کاڼي په بستر باندې پرېوته بابا نورالدین کتلی خو نه شو خو د ده لاسونو رښتیا معلوم کړه د یوه هیره په لاس کې راواغسته او وی سلطان دا خو ګټه نه ده د سلطان د سترګو نه اوښکې روانې شوې ها بابا
دا ګټې نه بلکې قیمتي هیرې وي. تا 15 کاله پورې د دې حفاظت کړی دی. او بیا سلطان پاڅېده او دا اعلان یې وکړو چې نن نه بعد به دا بابا د پوره سلطنت امیر وي. زه د پوره شاهي خزانې وزیر جوړوم او دا خزانه د کمې چې د پوره 15 کاله حفاظت کړی دی دا د ده ده. په پوره محل کې خاموشي شوه. بابا نورالدین جړل نه بادشاه سلامت ما ته څه هم نه دی بکار بس ما ته ستا امانت واپس کول. سلطان د ده لاس ونیسه او وی نه بابا تا انسانیت ژوندی که. بابا کله چې د انسان سره څه هم نه نو د خپل ایمان حفاظت کول اساني خو که د انسان سره هر څه او بیا هم دی نه هر وده شي خو په امانت کې خیانت ونه کړي نو اصل بادشاه هم هغه. بیا سلطان هغه هیرو طرف ته اشاره وکړه او وی چې ګوره خلک زما د دې دولت نه یریږي یا خرڅیږي. زما صفایان او وزیران دو هم خرڅېدی شي خو تا دا ثابته کړه چې په دې دنیا کې اوس هم داسې خلک شته چې مړ کېدی خوشي خو د خپل ضمیر سودا نشي کولی. بابا نورالدین خپلې اوښکې وچې کړې او وی سلطان د دې هیرو سره څه وکم دا خو ستا امانت دی دا واپس واخله او زما بوج کم کا. سلطان وی بابا دا هیرې ما تعالی د واپس اخیستو دپاره نه وې درکړې. بابا وی نو بیا. سلطان وی چې زه هم اوس بوډا کېدو طرف ته روان یم. ما داسې کس لټو چې زه په هغه باندې بروسه وکم او د خپلې خزانې چابي ورته په حواله کم خو ما ته زما په پوره سلطنت کې ستا په شان ایماندار سړی میلاو نه شو. خو بابا نورالدین ورته په نرمۍ سره ووی نه سلطان ما ته دا دولت نه دی پکار ما له هم هغه ونه پکار ده ما له هم هغه سکون پکار دی. سلطان چې دا خبره واورېده نو دی نور هم متاثره شو چې کم سړی دومره غټ دولت پرېږدي نو د ده نه به مالداره نور څوک کېدی شي. بیا سلطان ووی چې بابا تا ته به هغه ونه هم میلاو شي او هغه سکون به هم خو نن به ته زما یوه فیصله منې. تا زما د امانت حفاظت کړی دی اوس زما هم حق جوړیږي چې زه ستا د عزت حفاظت وکم. بیا سلطان وزیر ته اشاره وکړه او وی چې سبا به دربار سجاویږي او پوره بغداد به ګوري چې د یو فقیر په جولې کې د بادشاه تاج پروت و. په بله ورځ باندې دربار د خلکو نه ډک شو. وزیر غریب امیر ټول راجمع شو او بیا اعلان وشو چې سلطان جلال الدین تشریف راوړي. سلطان جلال الدین په تخت باندې کېناستو خو نن د ده سره نږدې کرسۍ خالی نه وه. په هغې باندې بابا نورالدین ناستو سپین لباس په چهره باندې نور او سر یې د فخر نه اوچتو. په دربار کې خبرې کول شروع شو چې دا خو هغه فقیر دی دلته څنګه راغی. سلطان لاس اوچت کړ او خاموشي خوره شوه. سلطان ووی چې د بغداد خلکو تاسو په خپل مال او دولت باندې ډیر غرور کوئ. تاسو دا بوډا فقیر ډیر رسوا کړ. دته خو بړون وي پاگل خو به ورته وي خو نن زه تاسو ته وایم چې اصل کې ړانده څوک دي. سلطان هغه د هیرو والا تیلې د ټولو په مخ کې کېښوده او د دې رڼا په پوره دربار کې خوره شوه. دا د قیمتي هیرو نه ډکه تیلې د دې فقیر په املا پورې 15 کاله تړلې شوې وه. کله چې په قات کې تاسو خپل ایمانونه خرڅول نو دا سړی به وږی وده کېده خو د دې امانت ته لاس کړی هم نه دی. اصل لون هغه نه دی چې نظر یې نه اصل لون هغه دی چې د چا ضمیر مړ شوی او اصل بادشاه هغه نه دی چې د چا سره تخي بلکې اصل بادشاه هغه دی چې د چا سره ایمانی. په دربار کې یوه خاموشي خوره شوه او چا چې په بابا نورالدین پورې ټوکې کړې وې د هغو سرونه د شرم د لاسه ښکته او هغه دکاندار چې دی وهلی او هغه ځای نه یې شړلی هغه ته دا یقین و چې نن زما مرګ دی. سلطان جلال الدین هغه دکاندار راوغوښتو. دی راغی او د خپو په سر باندې کېناستو. په ما رحم وکړه بادشاه سلامت زما نه غلطي شوې ده ما معاف کا. سلطان د بابا نورالدین طرف ته وکاته او وی چې بابا دې سړي ته د ډېر زیات تکلیف در رسولی دی. نن فیصله ستا په لاس کې ده. نن چې ته څه هم سزا وایي هغه به ده ته میلاویږي. بابا نورالدین د هغه په سر باندې لاس کېښودو او وی نه سلطان دې معاف کا. زه د هغه ځای نه وباسلم نو زه ګنډر ته لاړم. شاید زه ځکه بچ شوی یم که چېرته زه په ښار کې وې نو چا به وژلی وم. په هر کار کې د الله حکمت دا خبره چې خلکو واورېده نو ټول حیران شو چې یو لون فقیر چې څه ورسره هم نه و د ده سره د بادشاهانو نه هم غټ زړه. سلطان جلال الدین د خپل تخت نه پاڅېدو خپل تاج یې راواخیسته او د هغه فقیر په سر باندې کېښودو او وی چې بابا تا نن ثابته کړه چې امیري د دولت سره نه بلکې د زړه سره راځي. تا ما دا زما امانت واپس کو خو دا امانت به زه د ځان سره نږدم. سلطان په اوچت اواز سره اعلان وکړو چې د نن نه بعد دا هیرې او جواهرات د بابا نورالدین ملکیت دی خو هغه د دې اغستو نه انکار کړی دی. نو د هغه په وینا به په پوره ښار کې په هره محله کې مسافرخانې جوړیږي چېرته به چې هر غریب او هر مسافر ته د پاتې کېدو ځای او د خوراک سکاک سامان به ورته هم میلاویږي. نو ملګرو دغه کهاني که ستاسو خوښه شوي نو پلیز لایک یې کړئ او د نور ویډیوګانو دپاره زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.